علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ شبکت بټګرام ګونډا کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته شوې ده تراوونه بعد واخر ښایسته خلک ډېر زیات په بد حال باندې قتل شو چې کله تراویح وشوې او واخر هلک کور ته روان د کور مخې ته واحد باندې ډزې وشولې په سر باندې ولګېدو څلور ډزې یې په سر باندې وویشتو دوستانو اخر د واحد ګناه سوا ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته شوې ده شبکت بټګرام ګونډا کې د ظلم انتخاب شوې ده واخر ښایسته خلک نامعلومه کسانو د تراوونه بعد ډېر زیات په بد حال باندې قتل کو مور پلار یې په چغو چغو باندې جاري وایي زموږ بچی ډېر زیات په بد حال باندې قتل شوی دی اخر د واحد ګناه سوا واخر داسې کم غټ کارونه کړي وو چې دغه ظالمانو واحد ډېر زیات په بد حال باندې قتل کو دوستانو د واحد پلار وایي زما زوی سره ډېر زیات ظلم شوی دی زه به تر هغه پورې د خپل زوی باره کې اواز اوچتوم تر څو پورې چې زما زوی ته انصاف نه میلو شوی ځکه چې زما زوی نامعلومه کسان وژلي دغه نامعلومه کسان به اخر کله پیدا کیږي خو ایوب خان شیرپا فاونډیشن ورته وایي زه به ستا لپاره اواز اوچتوم تر هغه پورې به زه ستاسو لپاره اواز اوچتوم تر څو پورې چې تاسو ته انصاف نه میلو شوی الله دې ایوب خان شیرپا ته داسې غټه درجه ورکړي ایوب خان شیرپا ته پکار دی چې د دوی باره کې اواز اوچت کړي او دوی ته ښه انصاف میلو شي دوستانو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام